الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. سورة النساء پنځمه سپارہ 31 نمبر آیات. دے آیات نمخ کے دا غټو گناہونو ذکر شوی دی، پاغه باندې د سخت عذاب وعید راغلی دی. دا قرآن پاک یو خاص انداز دی چې کله په یو جرم باندې د سزا نه يرول وشي چې هغه ته ترغیب وي، نو دې سره بیا د ترغیب اړخ هم ذکر کیږي. یعنی چې کم بنده د دې جرمونو نه ځان بچ کی، نه د هغه لپاره دومره درجې او دومره انعامات بوي. نو په دې آیات کې هم خاص انعام ذکر کیږي، داغه ترغیب ورکیږي. کچره تاسو د غټو گناهونو نه ځان بچ کو، نو دا واړه گناهونه به ته موږ معاف کو. نو په دې طریقه به د لویو د وړو ټولو گناهونو نه پاک صاف شي او د عزت او د راحت مقام به دته ملوشي او دغه مقام ته جنت وي. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، کس چره تاسو اجتناب کو ځانم بچ کو کبائر ما د هغه غټو گناهونو نه تنهون عنه چې تاسو ته منع کولی شي، نکفر عنکم سیئاتکم، من بدرنا ارجو واړه گناهونه ستاسو، وندخلکم مدخلا کریما، من بداخل کو تاسو لرا د عزت مقام ته. آیات نه معلومیږي چې گناهونه دو قسم دي، واړه گناهونه او غټ گناهونه. او دا آیات نه دا معلومیږي چې کم بنده همت وکړي د غټو گناهونو نه ځان بچ کی، د الله وعده ده چې دا واړو گناهونو معاف کول به کوي ورته. غټو گناهونو نه ځان بچ کولو کې دا خبره داخله ده چې فرائض او واجبات به پوره کې، ځکه چې فرض او واجب پر خودل ځان لغته ګناه ده.
خلاصه دا شوه چې کم بندا پورا کوشش وکي تمام فرائض او واجبات ادا کی تمام غټو گناہوں نزان بچ کی نو الله به د وړو گناہوں دا نیک اعمال دا به کفاره وګرځي دا نیک اعمال کفاره شو د وړو گناہوں د معاف کېدو لپاره د کفاره دا مطلب چې دا اعمال صالحه د وړو گناہوں کفاره جوړه شولا نو د دې بنده حساب کتاب بے باکه شو بے بچ شو او د عذاب په ځای به ته ثواب ملاويږي او د دوزخ په ځای به ته جنت ملاويږي احادیثو کې راځي چې کم بنده مانځه لپاره او دس کوي نو دا هر اندام ویلزلو سره دا هغه اندام گناهونه معاف کیږي کفاره ادا کیږي مخه وینځه نو په مخ کې سترګې غوګونه پوزا دینه چې کوم ګناه شوی دا هغه معاف شولا خله کنګال کړلا نو پدې جبه باندې چې کوم د ګناه خبرې شوې داغه کفاره او شلا معاف شو خپې وینځلې پدې خپو چې د ګناه قدمونه غشتري هغه معاف شو چې جمعه تروان دي په هر قدم نیکی لیکلی شي ګناهونه معاف کیږي نو دا اودس شاردان د منځه لپاره قدمونه اغشتري د دې په ذریعہ د ګناهونو کفاره ادا کیږي د دې روایتو مطلب دا دی چې واړه ګناهونه به معاف کیږي ځکه چې لوی ګناه بغیر د توبې نه معاف کیږي او دا ورکوټي ګناه سره شرط دا دی چې بنده همت وکړي کوشش وکړي د غټو ګناهونو نه ځان بچ کړي نو معلومه شو چې غټ گناهونو کې یو بنده مبتلا وي او د اودس چاردان کوي او منزل ازیر ازي اعمال صالحه کوي نو دا به د گناهونو کفاره شي نه بیا به کفاره نشي چې دې په غټه ګناه کې مبتلا دی هغه نه پریری او دې دا نیک اعمال کوي نو دا نیک اعمال وا دا وړو گناهونو کفاره نشي ځکه کبیره په خپل ځای باندې د دې یو غټ اثر راغی چې یو ګناه خو در کې موجود ده او ګناه کبیره باندې وعید راغلی دی د عذاب وعده راغلی دی او غټه ګناه بغیر د صدق د توبې نه معاف کیږي او دویمه محرومتیا دا ده چې د دې ګناه په وجه باندې واړه ګناهونه نه معاف کیږي او دا بنده په محشر کې د وړو او لویو ګناهونو د بوج لاندې به راځي بوج به سپک نه کړی شي ګناهونه سغت دي او سواړه پدې باندې عالمانو لیکل کړي دي کتابونه لیکل شوي دي مستقل نو دا ګناه کبیره او ګناه صغیره لوی ګناه وړه ګناه د دې د تعریف نه مخکې پدې ځان پوي کا چې ګناه څه ته وایي مطلق ګناه هر هغه کار ته وي چې د الله د حکم خلاف وي نو دې به اندازه معلومه شي چې په اصطلاح کې کمی ګناه ته وړه ویلې شوې ده
حقیقت کې هغه هم وړه نه ده، ځکه چې د الله نافرمانی ده. نو د الله نافرمانی لږه ده که ډېره ده نافرمانی ده. د وړې او د لوی ګناه فرق یو بل سره چې مقابله شي نو د هغې په نسبت باندې یو وړه او بله لویه ده. یو ګناه د بلې نه وړه ده یا لویه ده چې یو بل ته نسبت والی، او چې د الله نافرمانۍ ته دې وله نسبت واخیسته نو وړه او لویه ټوله غټه ګناه ده، بیا پکې وړه نشته. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی هر هغه کار چې شریعت کې تنه منع راغلی ده هغه ګناه کبیره ده. او چې کومې ګناه ته په اصطلاح کې وړه ګناه ویل کېږي ګناه صغیره، نو د چا په نظام دا معنا نه ده چې خیر دې کدا ګناه کې دې کې جرأت کې او ورزی په دې ګناه او سستی در نه کېږي نو خیر دی، بلکې ګناه کبیره چې په بے باکۍ سره او بے پروایۍ سره کې نو دا ګناه صغیره نه ده، بیا کبیره ده. یو بزرگ د دې مثال وایي، د صغیره او د کبیره مثال وی. ورکوټ لړم او غټ لړم، ورکوټ ګناه ورکوټ لړم دی او غټ ګناه غټ لړم دی. نو د کم یو ټک بسړی برداشت کی، د ورکوټي که د غټ د دواړو لړمانانو ټک برداشت کولی دی شي. یا ورکوټ بسړی د اور یا غټ اور، نو د دواړو تکلیف ناقابل برداشت دی. محمد ابن کعب رحمت الله علیه فرمایي وی دا الله د ټولو نه لوی عبادت داري چې ګناهونه دې پرېښودی شي. چې کم خلک منځ کوي، تسبیحات اړوي، ګناه نه پرېږدي، د ده عبادت قبول نه دی. کم بنده چې څومره یو ګناه سپک او وړه ګڼي د الله په نزد هغه عمره دی غټ مجرم دی. بزرگان فرمائی وہی ہر گناہ د کفر قاصد دے کہ دے بندلا د کفر اعمال تا او اخلاق تا دعوت ورکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا خط لکھی اور پاغے کے وہ فرمائی کہ بندہ کل اللہ نافرمانیو کی نبیا د دوستانم د دشمنان شي او د چې به مدح ویلا اوس به مذمت وای. نو د ګناهونو نه بے پروايي انسان لپاره همیشه تباہی ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو مؤمن د ګناه کار وکړي نو په زړه یو تور داغ ولګي، بیا که توبه او استغفار وکړل نو دغه تور داغ به صفا شي، او که توبه ونه وستله نو دغه نقطه دغه داغ بیا غټیږي تر دې چې دا ټول زړه تور شي. دی بارک اللہ فرمائی کلا بل قرآن علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، د دې په زړونو زنګ لګېدلی د بدو عملونو په وجه. نو د ګناهونو بد اثر په اعتبار باندې فرق پکې شته، د دغه فرق په وجه باندې
بعضی ګناه ته وړه ګناه وي او بعضی ته لویه ویلی شي. قرآن او حدیث کې چې د کومې ګناه د پاره شرعي حد یعنی سزا دنیا کې مقرر شوی ده ناغه ته کبیره وي، یا په د لعنت الفاظ راغلي یا په د جهنم وغیره وعید راغلي، دا ټول کبیره دي. یا هغه ګناه کبیره بشمیرلی شي چې داغه مفاسد او بد نتیجې دغه ګناه برابر یا زیات وي، او دارنګه ګناه صغیره باندې جرأت کول، بے باکه سره کول یا پاغه همیشه والے کول، دا وړه ګناه په لوی ګناهونو کې داخلي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ته چا د ګناهونو شمیر کو د غټو ګناهونو وی اولی نو ته فرمای ونا وسو اوایا دا به زیات مناسب وي. احادیثو کې د ګناه کبیره شمیر راغلی دی، نو دا د حالاتو په مناسبت کله 3 ویلی شي، کله 9، کله د دینم زیاتی، نو په یو عدد کې منحصر نه ده بلکې د حالاتو مناسب د دې شمار زیاتې دي.